إن الله على كل شيء قدير. سورة فاطر مصحف کې دا 15 نمبر سورت دی او نزول کې دا 43 دی. نازل شوه دی پس د سورت فرقان نه. ربط د مخ کې سره دا اول سورت کې ذکر د دلائل نقلیه په دې کې دلائل عقلیه ذکر کړي. اول سورت کې نفی و د شفاعت قهریه د قیامت په ورځ باندې په زور سفارشي دا نه چلیږي. په دې کې تفرید چې دعا د غیر الله نه دا شرک دی. مخکې سورت ابتدای په حمد وکړه، د دې سورت ابتدای هم په حمد وکړه. دا د سورت نفی د شرک په دعا او دیار لسا دلائل عقلیه. خلاصه سورت تقسیم دیا دریو بابونو لرا. اول بابا دا 14 نمبر آیات پوری دی. په دې کې دعوت توحید ده، بیا دلائل عقلیه دی، تسلی د رسول الله، بیا تزهید پی دنیا، تخویف اخرویه او زورنه دا منکرینو دا توحید لره. الحمدلله ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دی. فاطر السماوات والارض، ناشنا پیدا کون کې دی د اسمانونو والارض او د ځمکې. الخالق العجیب توي فاطر یا ولا پیدا کون کې د اسمانونو والارض او د ځمکې دی. جاعل الملائکه رسلا، پیدا کون کې دی د ملائکه رسلا استازیا. آغا استادی پیدا کړی د ملائکونا. ینزلون الوحی، وحی روڑی. اولی اجنحتن، دا وزرو والا دیا. مثنا دو دو و ثلاث و دری و ربع سلور سلور. یزید اللہ زیادتیا فی الخلقی، په پیدایش کیا مایشا څومره چې وغواړي. سا زیاتی این ملائکو لره وزره او یا تمام مخلوق تینا مراد دی چې باقی اللہ کل زیادت کیا کل کموت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام پشپا د معراج باندې ولیدلو. دا شپږ سره وزرې وي او جبریل علیہ السلام وی د الله پیغمبر ته کوتا اسرافیل ولیدو. دا 12 وزرې دي او یو وزره د مشرق نه د مغرب پورې. امام قرطبی ذکر کړي ان الله خنن الله تعالی علی کل شیء قدیر، الله پر سبانی قدرت لرون کې دی. دویم دلیل وای ما یفتح الله للناس من رحمه، ها چې الله کولاو کیا خلق لرا د رحمتنا. مراد دا دی چې الله روزیه کوم انسان له فراقه کی یا بارانون الله راخی کیا نفلا ممسک لها، نشتا بندون که غی لرا.
دا دلیل دی په دې خبره خلاصه ده چې مالک الخیر والشر هو الله، مالک د خیر او د شر دا یو الله دی. وما یمسکوا چې بندي کی الله فلا مرسل له نو نشته دی خوشی کون کې غلرا من بعدی پس الله نه. یا مان داسې وکا ما یبت الله کو چرتب کولاو کی الله تعالی خلق لرا من رحمت روزی فلا ممسک لا نشتا بندون کې غی لرا. وما یمسک کو چرت بند کی الله نفلا مرسل له من بعدی نشتا خوشی کون کې غی لرا من بعدی پس الله نه. دا ما شرطیه شو. وهو الذي الله غزاد دی وهو العزیز الحکیم د الله تعالی زور او حکمت والا دی. دریم دلیل وای یا ایو الناس د ټول دنیا خلقو اذکروا نعمت الله، یاد کیا نعمت د الله تعالی علیکم چې کړه دې پتا سو باندې. هل من خالق ناشته بل خالق غیر الله ما سوا د الله نه. یرزقکم چروزی در کیا تاسو لرا من السماء د برنا والارض او د زمکنا. لا اله نشته بل معبود الا هو دا یو الله دی. فانا توفکون تاسو کم طرف تا اوړولې شیا د قرآن. تسلی ورکیا پیغمبر لا و ان یکذبوک وچریا پیغمبرا دیا دروغجن وگنی تالرا فقد کذبت رسولن خیننا دروغجن گنلی شویو رسولن گن پیغمبران من قبل کستان مخکی وإلى الله ترجع الامور او خاص الله تا واپسی دا د ټولو کارونو. یا ایها الناس ان وعد الله حق، اے د ټولې دنیا خلکو ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی حق رښتینی ده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دوکنه کیا تاسو لرا ژوند دنیا. ولا یغرنکم بالله الغرور، او دوکنه کیا تاسو لرا په الله باندې دوکه ورکون کې شیطان. ان الشیطان یقینا شیطان لکم تاسو لرا دون دشمن دی. فاتخذوه عدوا ونسیا دلرا په دشمنی. دا دشمنی دا غدا دا. انما یدعو حزبه یقینا دار بلی اخبلا جماعت او اخبل ڈل لرا لیکونو من اصحاب السعیر دې د پارا چې د یاشیا خاوندان د اور والا. الذین لا اذا خلق دی کفرو چې کفر کړي دي لهم لا دیو لرا عذاب عذاب دی شدید سخا. والذین لا یا خلق آمنو چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات عمل کړي نیکا لهم لا دیو لرا مغفرة بخنا د ګناہوں دا واجر کبیر واجر دی لوی. افمن زین له سوء عمله، آیا ها سوک چې سکړې شوی دی دتا سوء عملی ناکار عمل ده فرآه حسنا نو دا غنی غلرا خیستا. دا جزا پټه ده. اے فمن یهدیه نو دی تبڅوک سملار وخیا ذکر ده خو عمل خیسته شوی دی. او تفسیر خازن ویا وی هذه الآیه فی شان المبتدع، دا حال دی ویا دی بدعتی سړیا. نشا پوری ویا وی دا حال دی دی بدعتیا. امام قرطبی ویا وی دا حال دی دی بدعتی.
امام علوسی ویا روح المانی کې وی دا حال د مبتدع دی، دا به عمل کوي او دا به ویا چې زه خو نیک کوم، ولې دته دا خپل عمله ښایسته شوی دی. او دا سړی دومره جاهل دی چې دا د خپل عمل د قرآن او حدیث سره نه تلي. د قرآن حدیث سره عمل تلا واسطه مونځ دی. رسول الله فرمایي صلو کما رأیتمونی اصلی، ای امتا داسې مونځ کوئ څنګه چې زه ولیدلمه په مانځه باندې. ګوره د الله د پیغمبر طریقه دا وه. مشکات کې یا بخاری کې روایت صحابه کرامو با خلقو ته د اوداسه طریقه عملی خوسته. لکه منگا خدا په اودس کې 4 فرض او یره دا پکې سنت او دا مستحب. صحابین بچا ته پوسوکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس سرنګ وی لوټه راوړی، لوټه به راوړله اودس به وکړو. علی رضی الله تعالی عنہ چا پوښتنه وکړه وی لوټه راوړه، 3 ځلې خولې ته اوبه واچ، 3 ځلې پوزې ته، 3 ځلې مخ، 3 ځلې مټه، بیا یې مسه، بیا 3 ځل په خود. ویل هکذا وضوء رسول الله، دقه رنګې ویل اودس رسول الله. دا ولې عملي خوسته؟ مفسرین وایي دا د دې دپاره محدثین وایي چې چېرته خلک پکې د ځانه ایجادات ونکړي، عمل به ورته خوستل. صحابیاتو کې هم دا عملیه طریقه به ورته خوستله. دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي ته دوا ښودله. دا اوږده دوا ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وی وبنبیک الذی ارسلت، دا ټکی پکې و چې ایمان مې راوړی په هغه پیغمبر چې تا را لېږلې. نو هغه صحابي ویله وبرسولک الذی ارسلت. نو رسول الله وی زما دا لاس اوجړقه او وی ما ته ویله چې لا تقل هکذا، داسې مه ووه، داسې ووایه چې وبنبیک الذی، یعنی په نبی او رسول کې څه فرق نشته. ملا علی قاري وایي او بعد پکې فرق کوي او نور د یو بل په معنا استعمالیږي. او دا لفظ پیغمبر بد وګڼو چې زه ته نبي وم او ته رسول وې، نو چې تاسو د ځانه په الله ومنت السلام ومنک السلام او تبارکت وتعالیت وتعالی دا الفاظ پکې سیوا کې د ځانه، نو ته خو ته خوې چې یاره ما ښه کار وکړو، خو الله وایي ګوره عمل د ته ښه ښکاره شوی عمل بد دی، طریقه د پیغمبر نه ده. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ جمعات ته رالی، یو ډله ناسته ده څه خلک او هغوی درود وایي په تیزه. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وایي دا څه کوئ او څه وایي؟ آیا موږ په رسول الله درود وایو؟ وی دا درود خو موږ هم وایو. ویل وځئ بدعتیانو. او صحابي ته وایي دا بدعتیانو باسه د جومات ما د جومات نه اوشړ، ولې درود به په تیزه باندې جومات کې نه. دارنګې عبدالله بن عمر نظر ختم شوی د شاګرد خادم سره یو جومات ته ننوتلو، پاکې چا نارې والې وې سکونه برابر کړي. عبدالله بن عمر ویله ما وباسه د جومات نه شاګرد ته وایي دا جومات خو بدعتیان دي، دا موږ د پیغمبر سره منځونه کړي دي، د الله نبی خدا نارې نه دي ویلي. بس اقامت وشو خبره خلاص. قد اقامت الصلاة معنا دا ده ودرېږي مون راځه کنه، حی علی الصلاة معنا دا ده راځه، حی علی الفلاح د کامیابۍ. دا پکې نورې نارې ویل وایي. ما وی وباسئ جومات نه راووت. نو ګوره کله کله ګوره شیطان انسان ته دا الفاظ ته صحیح وي خو طریقه پکې د رسول نه. تابعی روان دی جنازه پسې او په جنازه کې یو سړی وی لا اله الا الله لا اله الا الله، مخکې جنازه روانه ده.
تابعی د مټ نه راونی ویل د سمو ولا تقل وی د سمو وا ویل د الفاظ پټ وایا ذکر کې پټ کو اغا مخ راواړه خلکو ته ویلې خلکو ویل دا نوې مولا پیدا شوی دی ویل منګه د ذکر نه منع کوي مولا ورته ویله تابعه ویل نه نه منګه د ذکر نه څوک نه منع کوو منګه خلاف د رسول الله نه منع کوو طریقه د رسول نه ده ذکر نه دی نه منع کوم ذکر کوه قعودا و جلوسا و قیاما ولاړې کو ناسې کو روان ویا خو طریقه د رسول الله پکې وی خپله کا پیغمبر په طریقه کو صحابه کرام رسول الله سره روان دي لار باندې غاغو کوي الله اکبر الله اکبر فتیز دا ولی په خلار باندې نه مو جلسو کې ناروا ناری تکبیر والله اکبر او جلوس دا بدعات دی وسج دا باندې کې دا خلاف سنت کار دی خلاف شرع ذکر هم کوا تلاوت هم کوا عمل هم کوا خو طریقه پکې ګوره د پیغمبر ګوره طریقه د پیغمبر نه عمل گزاره افمن آیا هغه څوک الله وایي زوین له چې ښایسته کړی شوی دی د لاسو عملي ناکار عمل ده فرآه حسنا نو دای ګڼي حسنا ښایسته سنت نو جزا پټه ده فمن یهدیه دې سړي ته به اوس څوک هدایت وکړي دلته خو د عمل ته سم وایي که نه دې د وجه نه امام قرطبي وایي مشرک ته د هدایت چانس شته چې ده ته الله هدایت وکړي خو بدعتي ته هدایت نه کېږي ولې وایي دا عمل ته ناروا نه وایي مسله ده چې عمل د سنت خلاف وي او دا وله دلیل وایي فإن الله خینر الله تعالی یضل ګمراه کوي من یشاء چاله چې وغواړي ویهدي من یشاء الله هدایت کوي چاله چې وغواړي فلا تذهب نفسك نتا مبوزا محلا کوا نفسك زان علیهم پدیو پوری حسرات د وجد غمنا دا صورت کاف او صورت شعراء یا سره دی چې فلان لك باخع نفسك على آثاري الا شاید ته ځان وجني د غم د وجنه د ایمان نه راوړي ان لا کن الله تعالی علیم فیده بما پاس یصنعون چې دی کوي والله الذي دا څلورم دلیل دی والله الذي الله غزا دی ارسل الرياح چې رالیږلي هواګانې وتثير السحابا نشدا وریزیا دا وریز شیا یا ورا د قرنګي با ساسورا پورته کېدلوي دا مثال دی ما منکر کېږه د باس بعد الموت نه دا موایا چې ما به څوک را پورته کړي الله وی وګوره دا الله ویا دا شر او دا وچه ځمکه الله وی دا څوک را تازه کوي نو چې اختیار د عزت د الله سره یو چاله دی اختیار د الله دی او عزت رسول او مؤمن لره دی دا به صورت منافقون کې راشي الیه دی الله تا یصعد الکلم الطیبه خیج یا کلمه پاکیزه والعمل الصالح او عمل نیک یرفعه اوس دې ضمیر کې احتمالات دی ګوره وته مخکې خوی چې الله ته څه خیجي کلمه پاکی طیبه دا آیات دلیل دی په دې خبره باندې چې الله بره دی ځکه خو وایي یصعد الکلم الطیب نو دا کلمې بره خیجي ابن قیم وایه خو بره ثابت دی چې بره دی څنګه دی کما یلیق بشان د شان سره څنګه مناسبه ده دویم یصعد باندې وی په معنا د قبولیت ته بیا به معنا د سکی الیه دی الله تا یصعد الکلم الطیب قبول دی کلمه پاکی والعمل الصالح عمل پاک یرفع الله خیجی دی لرا اوس پدی
په یرفعو کې چې کم مرفوع ضمیر دی که نه هو په دې کې احتمال دی دې ته ګوره دا یا الله ته راجع دی نو دا معنی ده یرفعو الله پورته کوي دقه عمل صالحه او دقه طیبه کلمه دویمه یرفعو پورته کوي دا طیبه دا کلمه طیبه پورته کوي څه پورته کوي عمل صالحه نو دا مدارک وي چې عمل صالح بغیر د تصحیح د عقیدې نه قبلیږي لیکن دلیل دی چې عمل پنیز د الله قبول هغه عمل دی چې هغه د موحد سړي عمل د مشرک سړي عمل قابل قبول نه دی نو اوس معنا شو یرفعو پورته کوي دا کلمه طیبه پورته کوي هو څلره پورته کوي العمل الصالح عمل صالح لرا نو چې کله کلمه طیبه نشته نو عمل پورته نزیه دا نه بیا دا کیږي دا قبلیږي دریم احتمال دا یرفع ضمیر دا عمل صالح ته راجع دی او دا هو دا طیب ته راجع دی بیا به معنی دا کی یرفعه دا عمل صالح پورته کوي څه پورته کوي دا طیب دا کلمه طیبه ځکه چې دا د یو حدیث سره لګي په تفسیر قرطبیه حدیث راوړی چې عمل د کلام نرستا عمل دی د عمل نرستا تصحیح د نیت ده کلام کله معتبر دی چې عمل دی په کلمات طیبه کله زیه چې عملی عمل کله زیه چې صحیح نیت وي اوس دا درې واړه کله زیه چې کله کلمات طیبه نو عمل لذي کلمه لذیه چې عملی عمل لذیه چې نیتی نیت لذیه چې هغه کلمه در سره موحدی والذین لا کسان یمکرون السیئات چې دوی کوي تدبیرونه بده لهم دیون عذاب شدید عذاب دی سخت ومکر اولئک او تدبیر د دې خلکو هو یبور دا هلاکیږي دا ختمیږي دی بچل ورکه خدا به ختم شي شپږم دلیل وای والله خلقکم الله پیدا کړی وای تاسو من تراب د خاورنا دا اشاره د اب ته ادم ته ثم من نطفه بیا د نطفه دا نسل ته ثم جعلکم بیا پیدا کړی دی تاسو لپاره ازواجن جوړی لکم ازواجا ستاسو جوړی دی وما تحمل من انثى او نبار یا من انثى یوم ده ان خذا ولا تذو او نزیگئی الا بعلمه مگر د الله په علم کې وي وما يعمر عمر نور کول شي من معمر یو عمر ورکون کی لرا ولا ينقص من عمر یو ناکم ول شي د عمرنا الا فی کتاب مگر د الله په حکم د الله په علم کې دی دا کتاب امام قرطبی ویا دا کنایه د علم د الله نه ان ذلک یقینا دا کار الله په الله باندې یسیر ډیر آسان دی وم دلیل وای وما یسوی البحران او ندی برابر الله ویا د دریابونه هذا عذب فرات دا خوږ دی فرات او ډیر خوږ دی مری تیریدون کې دی سائغون دا تیریدون کې دی سائغون تیریدون کې دی شراب او بداغي قرآن دا تاکید دی دا عذب د فارا عذب آمی اوبو تاوی خوگو تا او فرات دیر خوگو تاوی نو دا دریاب دی دیر خوگ دیا سائغون دا پاسانه یا تیریگی پا مرائی کی شرابو بداغی اسکل داغی وهذا ملح اجاج او دا مالگی جند اجاج نخطون که پا مرائی کی دیا نو بعض ویا دا ملح اجاج دا اجاج تاکید دی دیر تریو دیا دیرا نو دا نخلی پا مرائی کی
ومن کل نلای د هر یو نه تاکلون تاسو خورئ لحما طریا غوښه تازه وتستخرجون او تاسو راوباسئ حلیة زیورات تلبسونه چې تاسو اغوندئ هغې لره. دا ګوره مثال یې ورکړی دی عجیبه. وما یستوی البحران لای ګوره نه دی برابر د دریابونه، نه دی برابر لای مشرک او موحده. هادا دونه لای دا خوږ دی، ما ته لای ګران دی دا څوک دا موحده. د دا عمل لای سایغون شرابو الله وی د تا آسان شوی دی عمل صالحه، د دا عمل صالحه په آسانه باندې قبله. وهذا ملح وجاج دا بل ملګي جن دی، د دا عمل نه په قبلېږي دا مشرک دی. د دې دواړو نه الله ویا تاسو خورئ تیا غوښه تازه، یعنې کله کله مشرک او بدعتیم ګوره په ظاهر کې تا ته ښکاري چې یاره ښکلې پګې والې ده، ښه څلور ګوټې جامې دی او داسې ښایسته ښه سوچه ګیره ده، ښې څڼې وربلې پرېښې دی، پګ یم برابر کړې ده، بډ یم راوالې ده. خو لای ګوره نه 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 دا یو خوږ دی، لای ګوره دا یو تریخ دی. وتستخرجون او تاسو راوباسئ حلیة زیورات تلبسونه تاسې یې اغوندئ. وترى الفلک فی او تبیني کشتو لره فی په دې دریاب کې مواخر اشلونکې ده لتبتغوا من فضلي د دې دپاره چې ولټوئ فضل د الله ولعلکم تشکرون او د دې دپاره چې شکر وباسئ. اتم دلیل وسوئ. یولج اللیل نباسی الله شپې لره فی النهار په ورځ کې، و یولج النهار والله نباسی ورځ لره فی اللیل په شپه کې. وسخر الشمس الله په کار لګولی دی نمره والقمر سپومه کلون لای دا ټول یجري روان دي لاجل مسمى تر نیټې مقررې پورې. ذالکم الله دا صفتون والا الله دی ربکم ستاسو رب دی له الملک دی له اختیار دی. نو چې تاسو رابلئ نو تواده ودرېږه یدعو الله الله راوبله ګوره بل څوک مه رابله. والذین اولایا کسان تدعون چې تاسو یې رابلئ من دونه ما سوا د الله نه ما یملکون د اختیارمن نه دي من قطمیر داغه لیفافې او داغه کڅوړیا د کجورې د هډوکي د کجورې په هډوکي باندې د پیاز په شان نری پرده ده. نو هغه ته وایه دومره اختیار هم ورڅه نشته دی. ان تدعوهم که تاسو راوبلئ دیو لره لا یسمعوا دعاکم نه لای ناوري ګوره دا خلک ستاسو خبرې، دی ستاسو دعا مو واناوري که ته قبرونو له لاړ شي او که ته ملایکو ته نارې وي او که ته عیسی علیه السلام او که ته عزیر علیه السلام او که ته یو بابا او پیر او دربار. ولو سمعوا بالفرض الله ولو سمعوا على سبیل الفرض مدارک کوي و دیا بالفرض وام ریزا ستا عقیده شوله چې زه مړی اورې ویم ریدله نو مستجابو لکم الله ویا قبول والی نشي کولی تاسو لره. و یوم القیامه فرض قیامت باندې با یکفرون بشرککم انکار به وکړي ستاسو د شرک نه. مراد سراج المنیر ویا د شرک نه مراد دلته دعا ده. دی به منکر شي چې تاسو موږ ته کله آوازونه کړي دي او موږ هم کله رابللي یو. ولا ینبئک مثل خبیر او خبر نشي درکولی تا لره مثل خبیر په شان ته د خبردار ذاته. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. دویم باب دی ودشتمه پورې دی کې دوه دلیل دی عقلیه، بیا تخفیف اخروی دی او بیا مثال دی د مشرک موحده. تسلی ورکیا پیغمبر لرا بشارت دی نیکانو لرا. یا ایها الناس د ټولې دنیا خلکو انتم الفقراء تاسو محتاج وی لله الله تا ټوله محتاج وی. جنید بغدادي وی رحمه الله و استعانة المخلوق من المخلوق كاستعانة الغريق من الغريق. و امداد غوښتله د مخلوق نه دا د سیدې د مخلوق لکه یو ډوب د بل ډوب نه امداد طلب کوي.
ام ډوب دی روان دی او ته ما بچ کا هغه وایي ته ما بچ که زه ځان له په غوپو کې ما او وایي دارنګې که استعانت المسجون من المسجون دا داسې ده لکه یو جیلیه چې د بل جینه نه امداد غواړي اخو دواړه جیل کې دي وایي او دارنګې قول بایزید هم کړی دی او علامه الوسی را نقل کړی انتم الفقراء تاسو ټوله محتاج ویل الله الله تا دا دلیل عقلی دی والله هو الغنی الله بے پروا دی الحمید سایل شوی ذات دی ایشا والله غواړي یذهبکم نبو بزیا تاسو لرا ای خلقو ویاتی بخلق جدید والله براولیا نوی پیدایش و نوی مخلوقات وما ذلك على الله بعزيز او ندی دا کارا فالله بانی سگران ولا تزر وازره نشی بار وللا ویا وازره یو بار اولون که وزر اخرى بار دبل سڑیا و این تدو مثقله اگر چی آواز و توکی مثقله دی بوجو چو تولی تا الهی ملیها دا پارا دا پورتا کولو لا يحمل منه شيء نشي باروله او نشي پورته کوله داغې نه څه سیزا ولو کان دا قرباګرا چې دا انسان چې دا تیرا بللې دا خاوند خپل ولې ولنیا او پلار او بچي دی ولناري نه وای انما تنذر الذين يخشون ربهم یقینا پیغمبر استایر ول پیدا ور کوي کسانو لرا یخشون ربهم چې دی ویریږي در خپلنا بالغیب پزړه بالقلب یا بالغیب یا پنلیدل یا انما تنذر الذین یقینا قبل استایر والپیغمبر کسان چې هغه ویریږي در خپلنا پزړه باندې وقاموا الصلاة ودرویا منزل را واقاموا الصلاة ودريا منزل را ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه او چا چې ځان پاکو د غلط عقیدینا فإنما يتزكى لنفسه الله ويا پاکی د ځان د پیدې دا وإلى الله المصير او خاص الله ته ګرځي دل دي د ټولو وما يستوي الأعمى لا نه برابر اړوند والبصير ولیدونکي نه برابر الله ویا اړوند چې هغه مشرک دی والبصير او نه برابر لیدونکي چې هغه موحد دی وما يستوي الأعمى نه برابر الله اړوند بدعتي والبصير الله نه برابر لیدونکي د سنت او تابعدار دوانه نه دی الله برابر ولا الظلمات ولا ندی برابرات یاری چې شرک دی ولا نور او رڼا چې توحید دی یا ندی برابر بدعت چې سبب دی د تیارو او ندی برابر سنت چې سبب دی د رڼا ولا الذل ولا ندی برابر سورې چې دا جنت دی ولا الحرور لا ویا ندی برابر ګرمایش چې هغه د جهنم بناسته وما يستوي الاحياء نه برابر الله ویا ژوندي چې موحد دی ولا الاموات لا نه برابر امړه چې هغه مشرک دی امام رازی رحم الله وی لا ادراک للمیت ادراک وی میت نشي کوله نه لیدل شي کوله نه اوریدل شي کوله نو چې څنګه پیدا نشي در کوله نو دا څنګه مشرکا شرک ورا تعالی پیدا نشي در کوله بابا پیر دیا امام قرطبی وی لا تسمع کما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه وی نشي اوریدل یا قرآن هغه سړیا چې هغه زړه مړ دی په شان دا هغه سړیا چې هغه مړ دی نو ته مړی ته قرآن واوا نو قرآن خوار نشي اوریدل نو تا مشرک ته قرآن واوا خو قرآن نه پیدا نشي اغستل نو نه دی برابر الله وی ان الله تعالی یسمع اوری من هاغه چاته یشاو چې الله یغواړي وما انت بمسمع او تنی پیغمبر اورون کې من هاغه چاته فی القبور چې په قبرونو کې دي
تفسیر خازن ویا شبه الکفار بالموتا فی عدم السما، تشبیه الله ورکړی دا د کافرو د مړو سره په عدم سما کې، لکه څنګه یا چې نشي اورېدلی مړی، نو الله یې داسې نشي اورېدلی دا قرآن کافره. ان انت نیته الا نذیر ایرونکی، ان ارسلناک یقینا منګه لېږلی تا لره بالحق دپاره د حق د اظهار، بشیرا زیر ورکونکی و نذیرا ویرونکی. و ان من امه نشتا یومت لاوی الا خلافیا نذیر لاوی تیر شوی دی پاکی رونکی. تسلی ورکیا پیغمبر لرا. وان یکذبوک و دیا دروغجن وگنی پیغمبر تعالی را، نفصبرا جزا پتا دا خیر دی صبر کوا. فقد کذب الذین لاویا دروغجن گنلی شویو، فقد کذب الذین لا دروغجن تیا شویو دا کسانو من قبلیم چه مخکیو دروغجن تیا کړي ولا ویا کسانو من قبلیم چې مخکیو د دیونا دا د نوی خبره نه ده، دا یو اولاد دی. جاءت امرا وڑیو دیولا رسول مساجد دیو بالبینات واضح دلائل و بالزبور یو دلائل نقلیا. زبور نمورا مواعظ دی نسیاتونا، ذکر زبور کی ټول نسیاتونا. و بالکتاب المنیر او کتابونا رنا کون کی د دلائل د توحید. ثم خست الذین بیا لایماونی ولا کسانو لرا کفرو چی کفر کڑیو فکیف کان نکیر، نو څرنګه شالله ویا زما عذاب. علم تر تنگوریا دلیل عقلی دی، تنگوری مخاطبان لیکن لا تلا انزل من السما لرا ورولی دی دبرنا ما ان ابو لرا. فاخرجنا بی لای منگا رو باسود دی پزریابانی ثمرات میوی مختلفا الوانه اللہ ویا مختلف الوانه رنگون داغی. دیکھے عبرت دیا گورا دا اشاره دا دی خبرت منگا اللہ ویا باران را رو ورا ولی دی دا بارانا، نو منگا قرآن اللہ ویا نازل کڑی دی دا بارانا، نو منگا اللہ ویا دا قرآن پذیریا مختلف مولان پیدا کو. الوان و رنگون مختلف دی اللہ ویا آکوا زانتا تور ویا کسبینا کو هر تنظیم والا ویا خو قرآن سم ویا قرآن خوی کر. نو دا اللہ وی مختلف یو دویم. فاخرجنا لای منگا پیدا بیهیا د دی اوبو پذیریا د دی قرآن پذیریا ثمراتن لاوی میوی پیدا کو مختلفا الوانه علای مختلف ویا رنگونه داغی. نتوی را بعض از مکبانی مار کنڈی غن را و خیجیا بعضیا میوه و نکیا شاندلالش نلای دا قرنگ مثال دا قرآن دے. پا یو علاقه که بیانان مولان پیدا او پا بل علاقه که پی بیانان و التابیدتیان پیدا التا مخالف پیداش. دا رنگون الای مختلف دی قرآن یو دی. نبیا بدا شاعر شعر و سوی چی نقصان دی قابلش لیکن لعل الدوام فیدی سعادت اشتکی هر کس برابر استا. ای باران خوری گیا ټول ازمکو ته برابر ده، خود باران گناه نه ده د ازمکی گناه ده. بعض یا پیده یا قبل یا باران شینکی را و خیجی پاک او بعضی نه قبل یا کمار کنده غنی پیداش. و من الجبال لا و یا د غروننا جددن تکری دیا بیزن سپینی و حمر او سری مختلف الوانها اللہ ویا مختلف دی رنگون داغی و غرابی بسود او اللہ ویا تور دیا سودا دیر زیاد تورا. و من الناس لا عباد دا خلقنا و الدواب او دا زنده سارونا والانعام او دا ڈنگرونا مختلف الوانو مختلف دلا ویا رنگون داغی کذالک ای کذالک لای دق رنگیا چی قرآن اللہ وی واوری و دلائل واوریا. انما یخش اللہ من عباده العلماء یقیننا ویریگیا دلانا پبندگانو داللہ کی العلماء عالما. حدیث کی راضیا
رسول الله فرمای انا اخشاکم واتقاکم، انا اعلم بالله، زا ډیر ویریدونکې او ډیر متقی مستاسو نه، او زا الله ډیر پیژنم ستاسو نه. دې د وجې نه چې څومره علم ویه هغومره تقوا وي. دې وجې نه امام رازي ویه، امام رازي من لم یخشع فهو لیس بعالم. کم سړی کې چې یېره نشته د الله نو د عالم نه دی، د څه معلومات دي. انس بن ربیع ویه من لم یخش الله فلیس بعالم. بیا عالمه په درې قسمه دی. یو عالم دی العالم بالله و بامره، یو هغه عالم دی چې الله هم پیژني او د الله اوامر هم پیژني. دویم عالمه دی العالم بالله، فقط صرف الله پیژني او نور اوامر نه پیژني. نو ګوره حکم د الله پیژني او الله هم پیژني، دا اعلا دی. او دارنګه حکم د الله پیژني او یو چې الله پیژني ایمان شته خو عمل یې کمزوری دی، نو دا ادنا دی. او دریم هغه دی چې الله هم نه پیژني او نه د الله اوامر پیژني. نو عبدالله بن عباس وی العالم بالرحمن الذي لم يشرك شيئا وحل حلالا وحرم حراما وحفظ وصيته وايقن حسابا. وی عالم هغه دی چې د رحمان ذات نه ویریږي، رحمان پیژني، شرک د الله سره نه کوي، حلال ته حلال، حرام ته حرام ویا، او وصیت یاد کړی د الله، یقین کړی په حساب چې حساب کتاب مشته. انما یخشى الله، یقینا یریږي د الله نه، من عبادی په بندگانو د الله کې، العلماء علما. ان الله یقینا الله تعالی عزیز زور ور دی، غفور بخون کې دی. ان الذين يخننا کسان یتلون کتاب الله، چې دی لولیا کتاب د الله، واقاموا الصلاة ودریا منزل را، وانفقوا او خرج کوي، مما بعض د هغه مال نه رزقناهم چې موږ ورکړی دی دیو لرا، سرا پټوالان یا په ښکاره باندې، یرجون د عقیده لري تجارتا لن تبور، د سوداګرۍ لن تبور، چې هېڅکله به هلاکه نشي، اوټه به نشي ده. یوفیهم پورا باور کیا دیول الله تعالی اجورهم ما ثوابنا د دیو، و یزیدهم و زیاد بکی دیو لرا من فضلی د فضل خپلنا. انه غفور شکور، د الله بخون کې دی، شکورا قبلون کې د عمل دی. والذی اوحینا الیک من الکتاب، والذی واغا اوحینا چې منګه وحی کړی الیک تا ته، من الکتاب د قرآن نه، هو الحق، نو دا حق خبری دی، مصدقا تصدیق کوونکی دی، لما دا هغه څه بین یدی چې مخکې دی د دې ته، مراد را مخکني کتابونه دي. ان الله یقینا الله تعالی بعبادی په بندگانو خپلو باندې لخبیر، خبردار بصیر لیدونکی دی. ثم اورثنا الکتاب، دلته اورثنا په معنا د اعطینا دی. ثم اورثنا بیا منګه ورکړلای کتاب لرا، الذین کسان تا استفینا چې منګه غوره کړیو، من عبادنا د بندگانو نه، مراد تینا پیغمبران دي چې رسول الله نه مخکې تیر شوي. فمنهم بیا یو خو الله غوره کړیو، اوس تا نوی آیات شروع شوی د دې نه، بیا د هغوی په امتونو کې، فمنهم ملای بعضې د دې امتونو نه ظالمون ظالم دي لنفسه د خپل ځان سره، ومنهم ملای ځنې د دیو نه مقتصده درمیانه دي، ومنهم ملای ځنې د دیو نه سابقون بالخیرات، دا مخکې کېدونکي د الله ویا په نیکو کې، باذن الله په توفیق د الله. یو معنا خدا و چې استفینا منګه غوره کړي د بندگانو نه، د دې ځي پورې آیات ختم جیم دی، آیات اوس مستقل بل شروع شو. دا مخکې انبیا غوره کړي والله، د یو پیغمبره کتاب بل ته پاتې کېدو، د یو پیغمبره دین بل ته پاتې کېدو. بیا امتونو کې ظالمان د ځانونو او درمیانو دارنګې مخکې کېدونکي د نیکو پیدا شو، درې تقسیمه شو. اوس دویم معنا د آیات واوره،
ثم اورثنا الكتاب بیا الله منګه ورکو دا کتاب دا قرآن الذين لا یا کسانو لرا استفینا چې منګه غوره کړی دي من عبادنا د بندگانو نه دا وراثت د پیغمبر مولانو ته میلاو شو اوس یې دا مولان درې قسمه کړه ومنو ملائزن د دیونا ظالمون ظالمان دی لنفسی د ځان د پاره چې هغه قرآن ویلی دی عمل په قرآن باندې نشته ومنو ملائزن د دیونا مقتصده درمیانه دیه قرآن ویلی دی ځان له عمل شته خو بل ته ښودنه نشته ومنو ملائزن د دیونا سابقون مخکې کیدونکې په نیکو کې دی نو ځان له په قرآن باندې عمل شته او تعلیم یې د قرآن شته نورو له باذن الله په توفیق د الله ذالک دا وراثت د کتاب دا ورکړه د کتاب هو الفضل الكبیر دا فضل ډېر لوی جنات عدن باغونه د همیشوالي بی یدخلون ننوځي به دا خلک هغې ته یحلون اچولی بشیه بیا په دا کې من اصابره بنګړي به یا من ذهب د سرو زرو ولولا او د ملغلرو ولباسهم او جامې به د دوی فیها پاکې حریر د ریخم وي وقالو دی بوای الحمدلله الذي ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دی الذي اغذات اذهب عنا الحزن چې بوتلو لرې کو زمونږ نه غم ان ربنا یقینا زمونږ رب لغفور بخون کې دی شکور قبلون کې دی د عمل الذي اغذات دی احلنا دار المقامه چې منګه یې راکوس کړلو او داخلي کړلو هغه کور د اوسېدلو ته من فضلې د خپل فضل نه لا یمسنا نه رسیږي منګه ته بیا پای کې نسب ستړی والی ولا یمسنا نه رسیږي منګ ته بیا پای کې لغوبه څه ستوماني یا لا یمسنا نه رسیږي منګ ته بیا په دې جنت کې نسبه تکلیفه ولا یمسنا بیا نه رسیږي منګ ته بیا پای کې لغوبه څه ستړی والی والذین لا یا کسان کفرو چې کفر کړي لهم دیو لرا نار جهنم اور د جهنم دی لا یقضى علیهم فیصله به نه کولی شي په دیو باندې فیموتو چې دی مړه شي ولا یخفف عنهم او نه باس به کولی شي د دیو نه من عذاب عذاب کذلک هم دا قرنګي نجزي کل کفور منګه بدله ورکو هر یو ناشکره لره وهم یصرخون فیها دی با فریادونه کیا فیها په دې جهنم کې وای برا بنای زمنګ ربا اخرجنا منګ وباسا نعمل صالحا منګ باو په عمل نیکا غیر الذی ما سوا د عملنا كنا نعملو چې منګه کولو بم اولم نعمرکم اولای منګه عمر نو در کړه تاسو لرا ما دومره خدریه تذکرو فی چې نسیت قبول کیا فی پاغی کی نسیت قبول کیا پاغی علامه ابن کثیر رحم الله لیکلی دی چې یو سړی له الله شپېته کاله عمر ته ورسیا دا بیام قرآن کریم باندې نه پوهېږي او ایمان یې نه دی راوړی دا بیام د الله د وحدانیت قایله نه دی وایي د قیامت په ورځ به د دې سړي عذر نه قبلیږي د الله په دربار کې اولم نعمرکم آیا منګه عمر نو در کړی تاسو لرا ما دومره مقدار یې تذکرو فی چې نسیت قبول کی پای کې منا سړی تذکره چې نسیت قبلی وجاءکم النذیر او نو راغلی تاسو لرا يرون کی مراد د نذیر نه څه دی قرآن بعضې ویا مراد ته نه څه دی بوډاوالی سپین خطه ځکه عمر رضی الله تعالی عنه ځان له څوکیدار نیولی او غلام هغې له به یې تنخوا ورکوله هغې ته به یې ویله وی چې ما ته به مرګ یادې مرګ بس په سر به یې ولاړ چې دا به لږ مصروفه شو نو بیا به یې ویله مرګ دی ګوره امیر المؤمنینه بیا چې کله څه ورځې وشولې وی ځه لکه ته چوټي هغې امیر المؤمنینه ولې وی زما ږیره کې سپین ولګېد بس ویل دا د مرګ زیری دی الله وجاءکم النذیر
نو اوس خو یې تور کړي نو سپین ته به څه وګوري. یو سړي د عمر ګله په یادېږي چې سپین ډکي وي او چې تورې کړي نو بیا خو تور نه ښکاري نه. نو پرېږده وګوره قبر ته دې خپې ښکته کړي دي. کنا نعمل وجاکم النذیر او راغلی تاسو له نو راغلی تاسو له یېروونکي. بعد ویا مراد تېنه حما تبه ده، تبه ده تی مراد نذیر راغلی تبه ده باندې راله. بعد ویا مراد تېنه مرګ دا قارب دی، ای مرګ د باندې نو راغلی نږدې. لار دې نه و مړ، مور دې نه و مړه، څه ګاونډ کې دا سړی نه و مړه، ورور دې نه و مړ، بچی دې نه و مړه، څه تا به چې بیلچه راواغستله او قبر له به لاړې دقه نظیر و که نه. او بعضې ویا مراد تېنه امام قرطبي کمال عقل، تا له نه و راغلی یېروونکی، یعنې عقل دې کامل نه و. فذوقوا پس وڅکیه عذاب، فما للظالمین من نصیر، نبیا ظالمانو لرا څوک امدادي. ان الله علم غیب السماوات والارض. دریم باب دی د اخره پورې دې کې دلایل عقلي دي او زورونه د مشرکینو لرا او تخویف دنیوي دي. ان الله یقینا الله تعالی علم پوهه دی غیب السماوات په پټو د اسمانونو والارض او د ځمکې. ان علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی پوهه دی فرازونو د سینو باندې. دویم دلیل وایي هو الذی الله ذات دی جعلکم چې پیدا کړي ویا تاسو خلائف و یو بل پسې وروسته راتلونکي فی الارض په ځمکه. یو مریا بل پیدا کېږي، بل مرا بل پیدا کېږي، یو بل پسې وروسته را روانې وی. فمن کفر چا چې کفر وکړو فعلی کفر، نو بدلا د کفر او جزا د کفر په ده ده. ولا یجوز الکافرین او نه زیاتیا کافرانو لرا کفرون کفر د دیو عند ربهم پریز رب د دیو باندې الا مقتا مگر غصه. ولا یجوز الکافرین او نه زیاتیا کافرانو لرا کفرون کفر د دیو الا خساره مگر تاوان. قولتو پیغمبر آرایتم خبر را کوي تاسو شرکاءکم ستاسو په معبودانو باندې انچه ستاسو په ګمان کې ادا ستاسو الهه دي. الذین کسان تدعون من دون الله چې تاسو یې رابلئ ما سوا د الله نه. ارونی ما ته وښیوئ ماذا خلقوا من الارض څه پیدا کړي دي دیو د ځمکې نه. ام لهم شرکن آیا الله ویا دیو لرا څه برخه ده په سماواتې په اسمانونو کې. ام آتیناهم یا منګه ورکړې دی دیو لرا کتابن څه کتاب، نو دیا د هغې نه د شرک اثبات کوي. نو فهم علی بینة منه دیا په ښکاره دلیل دی د هغې نه. بلکې داسې نه ده بل ان یعد الظالمون بلکې واده نه کوي ظالمان بعضهم ځنې د دیو بعضا د ځنو سره الا غرورا مگر د دوکې. بس دوکه کوي د ټوله عقیده بنا ده په څه باندې په خوب باندې. ته به ورته ویې لکه الله عالم دی عالم الغیب دا وایي نه داسې خوب مې ولید. ته به ورته ویې نه لکه رسول الله آخري پیغمبر دی دا وایي نن یا مې خوب ولید. ته به ورته ویې یاره پیغمبر خاتم النبیین دی دا وایي نه ته ورېږه زه عقیده ګورم او چکوال ته ټلیفون کوم چې زما څه عقیده ده په دې کې، نو دا پته ورته نه نه بنا ګوره د عقایدو په خوبونو نه ده. دریم دلیل عقلی ویا ان لاکن لا تعالی یمسک السماوات ایثار کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه ان تزولا د زایله کېدلو او د خوځېدلو نه. دا الله څه کړي ایثار کړي نه خوځېږي. ولئن زالتا او کو خوځېدله ان امسکهما نو نیشي بندولی دې دواړو لره نیشي سارولی دې دواړو لره من احدین یو کسه من بعدې پس د زایله کېدلو نه پس د خوځېدلو نه. انه کان حلیما غفورا یقینا الله تعالی بردبار او بخونکی ذات. واقسموا بالله او دیا قسمونه کیا په نوم د الله جهد ایمانهم مضبوط قسمونو لره.
وای د یا په قسم کې وای لئن جاءهم نذیر قراله دیو لرا نذیرینی رونکې لیکونن نو خامخا بشي د یا احدا ډیر هدایت والا من احدى الامم داغا دو جماعتون او دړالونه. دا د قرآن د نزول نمخ مشرکین و بدا ویله وی کو منگ لسا شوانی رون کیرال و منگ که انبیاء رال او دارنگی منگ لالله کتاب را نو منگ بڑیر هدایت والایو ده یهود و نصاراونا تو امم نمراد سه ده یهود و نصارا نو فلما جاو مرکلا چرال دیو لرا ندیرونی رون که فما زادهم نزیاتی نکو دیو لرا فما زادهم زیاتی نکو دیو لرا الا نفورا مگر نفرتا او خود یا نفرت داغینو کلوی سایر ده کلوی جادوگر ده کلوی شاعر ده کلوی لیونه ده استکبارا دا نفورا دا مبدل منه ده و استکبارا ده بدل ده استکبارنا لویواله و کدا نفرت سو لویواله فیلارو ده پزمکه که و مکر السیق او تدبیر و کنا کارا ولا یحیق المکر او نراگی ریاده تدبیر نراگی ریاده تدبیر السیع و بدا الا بی اهله مگر اخفلا کون کلرا چه چا جوڑ کرده اغیتا سکی گیا دا بی تراتاوی گیا دا تدبیر کعب الاحبار را لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوالا دا عبداللہ بن عباس خوالا ویلی عبداللہ بن عباس تورات کی ویلی ویاد بیا موزم دار تورات علم دا وید سا یاد دی وید آیاد دی من حفرا لی اخی حفرا چاچی وکن سلو یورور تا کوی وقافیا پدی کوی کی با پخپل واقعشیا او بغرزی کی عبداللہ بن عباس ویا ویزم دا قاده دا مثل آیاتا پا قرآن کی مام لیدلی دیا دازی و تراوالا ولا یحیق المکر السیء الا بی اهله نا راگی ریا بدا تدبیرا مگر اخپل اهل راگی ریا چاچی جوڑ کڑی ویا فهل ینظرون الا سنت الاولین دا خلقا انتظار نکی الا سنت الاولین مگر آده طریقو دا مخکنو خلقو ولن تجد لسنت اللہ تبا بیانمو زیا طریقی دا اللہ تعالی لرا تبدیلا بدلون ولن تجد لسنت اللہ او تبا بیانمو زیا طریقی دا اللہ لرا تحویلا ساوڑول اولم یسیر ولا دین گرزی فی الارض پزمکه کی فینظرو چیو گوریا پتور دا عبرت ای فکان عاقبت الذین چه سرنگ شانجام دا کسانو من قبلیم چه مخیو دا دیونا کانو ولا غیا شد منهم دیز یا سخت دیونا قوة پتاقت وما کان اللہ ند اللہ تعالی لیعجزه چه کمزوره کی دا اللہ لرا من شین سشیزا پی سماوات ولا فی الارض لا پاسمانو نو نپزمکه کی اینو کان علیما قدیرا یقینا دا اللہ تعالی کو یزاد دے قدرت والا دے ولو یواخذ اللہ الناس بما کسبو وچرتانی ولی اللہ تعالی دا خلق بما پاغ گناونو بانی کسبو چی دیو کری ما ترک نبیوی پری خیلا زهریا پا مخدز مکبانی من دابا هیچ یو زند سرا دابا نبیا عبداللہ بن مسعود فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی می گیا چی پو سوڑا کی ویاو دا پازاب کی مبتلا دیا وی دا بی ذنب ابن آدم دا دا وجد گناہ دا آدمنا دا ابن آدمنا چی دا دم بچے گناہونا کیانو مخلوقا تمام زندہ سر دا پا سکویا دا پا تکلیفاتو کی ویا ابی حریرہ وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی والذی نفسی بیدیہی آویا وی قسم می دیویا پا غزات باندیا و چاہتا وی او باجو دام وی مڑشیا نوی دابا ما وی ظلم دا ظالم دا وجنا دام با دنیا کی ویا ظلم یو ظالم کڑیا
او بیا فرمایي وای چې په ځمکه یو دین زنده سرتم تکلیف دی نو دا د آدم علیه السلام د اولاده د ګناهونو وجه ده ځکه لایما ترک علی ظهرها په مخ د ځمکه به مې نوې پرېښې من دابه زنده سر ولکن یؤخرهم لیکن الله رسته کوي دیو لره الی اجل مسمی نیټې مقررې ته امام قرطبي وایي نیټه څه ده هغه نیټه ده قیامت فاذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د دیو دا عذاب وخت راشي قیامت فإن الله خنن الله تعالی کان دی بعبادی په بندگانو باندې بصیرا لیدونکې امتیازات د صورت دا کثرت دلائل اخلیو حکمات د دعا حکمات په دعا چې د غیر الله نه دعا کول لا شرک دی امثله د شرک او د توحید مثال د مشرک موحد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم سورة ياسين مصحف کې دا شپږ دېرشم نمبر سورت دی او نزول کې دا یو څلوېښتم نمبر سورت دی نازل شوی دی پس د سورت جن رابطه د مخکې سره دا مخکې سورت کې نفیه د شفاعت قهریه وه دې سورت کې ما نفیه د شفاعت قهریه په دلایل عقلیه سره کوي په دلایل نقلیه سره مخکې سورت کې مسله د توحید وه هغه ثابته کړله په طریقه د دلایل عقلیه او نقلیه سره په دې کې د مسلې د طریقې بیان دی دا د صورت نفي د شفاعت قهري ده خلاصه صورت دا درې بابونه دي صورت اول بابا دیشتم نمبر آتا پوری دی دی که صداقت دی د قرآن صداقت د رسول دی او تخویب دنیوی او اخروی دی زورن ورکیا منکرین د قرآن او سنت لرا بشارت ورکیا مومنان لرا دلائل اخلیوی مختصر دیتا یاسین اموی حدیث کې دیتا قلب القرآن اموی زړه د قرآن او تزکوی چې دی کې بیان د عقاید اصولیه دی او صداقت د قرآن دی پکې دارنګه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم من قرأ سورۃ یاسین چا چې سورۃ یاسین وا د شپې د الله درزه غفر له په تلک الليله نو د تبا بخنه وشیا د دغه شپې بل روایت کې راځي د الله نبی اقرأوا یاسین علی موتاکم دا سورۃ یاسین په خپل مړو باندې ولولیا پای باندې ځن کدن سخت آسانی بل روایت کې راځي ما من میتن یقرأ علی نشتا یو مړی چې بابا باندې ولوستلی شي یاسین الا هون الله علی الله په سانتیا راولي حدیث کې راځي چې څوک عادرې تلاش او سورۃ یاسین ویا نو خفف الله عنهم یومئذ په دا ورځ الله په دغه عادرې ولا سانتیا راولي وکانه له بعدد من فيها حسنات او چې څومره قبرونه پکې دي د دې په مقدار باندې به دې سړي نه نیکۍ لیکلی کېږي او ابو جعفر ویا امام قرطبی نقل کړي کله چا په زړه کې سخوالی وي نو سورۃ یاسین دی ویولي کیا او دارنګه د زعفران په اوبو کې دی واچي او ودې سکي الله به زړه نرم کړي امام قرطبی نقل کړي یاسین اے سړیا یا ایها الرجل دا اینوم دی د پیغمبر بعد ویا یا سید البشر اے د بشر سردارا بعد وی دا نوم دی د رسول الله
بعد ویا دا نوم دی د صورت. عبدالله بن عباس و یاسین دا د انسان نه ماخوذ دی. څه معنا ده؟ یا انسان کامل، اے کامل سړی، کامل انسان. والقرآن الحکیم، قسم می دی وی په قرآن باندې یا چې هغه د حکمت نه ډک دی. دا صداقت دی د قرآن. ګوره الله قسمونه کړي دي قرآن کې، یو په عقایدو باندې د اثبات د قیامت. قل ای و ربی وایا تو پر امید قسمی ګوره دا قیمت برازي. دویمه په صداقت د رسول هم کړي، درېمې په صداقت د قرآن باندې کړی دی. والقرآن الحکیم، او ګواه دی قرآن چې دا د حکمت نه ډک کتاب دی. په څه ګواه دی؟ دا جواب قسم دی. دا قسم یې په څه؟ انک لمن المرسلین، چې یقینا پیغمبرات ته د لېږلې شو انبیاو نه یوې. علی صراط مستقیم، په هغه لاره برابر او نیغه باندې. تنزیل العزیز الرحیم، نازلېدله د دې قرآن د طرفه د زورور ذات او د رحم کوونکي نه دی. تنزیلا نزل الله ذلك تنزیلا، تنزیل القرآن، تنزیل الرسول. لتنذر، داس بیان دی دا عظمت شان د نبی. سله را لېږلی قرآن یې سله در کړی. لتنذر لای چې ته ویلې قوما داسې قوم ما انذر چې نه دی رولی شوي آباهم پلرونه د هغوی وهم غافلون، نو دی نه خبره. مراد د دې نه څه دی؟ مکې والا چا کې پیغمبر نو راغلی نو له کتاب راغلی. لقد حق القول، الله ویا ثابت شوې ده وینا د عذاب. لقد حق القول، فیصله لا شوې ده د عذاب. په څه؟ علی اکثر ملای، په زیاته د دیو. وهم لا یؤمنون، لا د ایمان نه راوړي. انا جعلنا فی اعناقهم، من به واچو الله ویا ان فی اعناقهم، په څټونو د دیو کې اغلالات او خونو لره. دا یا جعلنا په معنا د مضارع ده. من به واچو الله صبر وکا، نو دا تخویف یا اخروی شو، یا دا تخویف دنیوی دی. انا جعلنا منگار چلی دی فی اعناقهم، د دیو په څټونو کې اغلالات او خونه. دا مولا چلی دی څټونو کې د قرآن لنه راځي. دا کنایه ده د ختم نه، مهر مې الله وی لګولی، نو دی نه راځي اسلام نشي قبلولی. او یا دا کنایه ده د غلبې د اسلام نه، دی خو الله غالب دی، خو مسلمانان هم غالب شي. نو وابه چې الله وی دی په څټونو کې زنځیرونو لره. نو بیا تخویف دنیوي دی، او بعضې ویا چې نه تخویف اخروي دی، دواړه لګي. فهي الى الاذقان، نو دا با زنو تا، فإلى الاذقان، دا با د زنو پوری وی. فهم مقمحون، نو دی با اوچت کړی شوي سرونو لره. دا توقونه به دومره اوږده چې لاس به دلته راچوت کړی دې زنې ته، دا به تړلی د دې زنې سره، لاندې د زنې نه به لاس یې دا توق به پورته به زنه له چوته کړي. نو دا به د زنو پوری وي. وهم مقمحون، دی با چت کړی شوي سرونو لره. وجعلنا من بین ایدیهم، منګه الله ویا دې کې دوه قوله دي. ګوره، یا تخویف دنیوي دی یا اخروي. وجعلنا من بین ایدیهم، او منګ به وګرځو، منګ به پیدا کو د دیو مخې ته سدا دیوال. ومن خلفهم، او وروسته د دیو نه سدا دیوال. دی هلته د ایمان مطالبه کیا، دی هلته ویا وی مؤمنانو لږ راته ودرېږئ. نقتبس من نورکم، منګه ستاسو د رڼا د ایمان د رڼا نه لږه رڼا سیلو لږ د پسیزو شاته شاته. الله ویا فاغشیناهم، منګ به پټ کو دیو لره په عذاب کې. فهم لا یبصرون، دی به هېڅ هم نیني. دا تخویف اخروي شو. اوس یې دنیوي کا. وجعلنا لای منګه ګرځولې دی لای منګه من بین ایدیهم، د دیو مخې ته سدا دیوال. ومن خلفهم، لای رسته د دیو نه سدا دیوال دی.
باغ شینا ملای منگا پټکلی دی دی ولرا فهم لا یبصرون نو دی الله وی نویني څه حق نویني. دا راغلی د ابو جهل په باره کې رسول الله به مانځه ته نه پرېښودلو او چې کله به ودرېدلو یا به په کلمې یا به لرې ورچله یا به خلفلې یا نوراش یا به ورچله. نو الله یې موږ به وګرځو نو دیوالې پردې مقرر کړ به چې کله به رسول الله مونځ کولو نه دی به نه لیدلو بیا وسوان برابر د الله وی علیهم په دیو باندې انذرتما کو ته ویرېدې ولره ام لم تنذرهم کو ته ونه یېرېدې ولره لا یؤمنون ایمان نه راوړي. ای انذارک وعدم انذارک ستا یېرول پیغمبر او ستا نه یېرول دا دواړه برابر دي. نو چې ایمان نه راوړي نو بیا ورته تبلیغ څله کوې نو ځکه ورته کوو چې موږ له خو الله اجر راکوي خو دی یا مني او کو نه مني نو موږ له خو بیا الله ثواب راکوي. دا یې ولې لګولې دا مهر بیا خو د دې ګناه نه ده دا ایرول او نه ایرولې برابر دی. الله وی ختم الله مهر مې لګولې نو چې مهر یې لګولې ګناه نش الله بما کسبو الله ویا کما کارونه چې د دې لاسونو کړي دي دا په وجه باندې لای مهر لګېدلې ایمان نه راوړیا. اوس فایده د انذار ښیي ته ایرول کوه ته بیان کوه ولی انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن یقینا ته ویرې ستا ایروله پیدا ورکوي من هغه چاله ورکوي اتبع الذکر چې دا تابع وي د قرآن وخشی الرحمن ویریږي د مهربانه باچانه بالغیب په زړه باندې وبشر و زیر ولا ورکا بمغفرت فبخنا و اجر کریم او الله ویا پاغ اجر عزت من چې جنت. دلیل اخلی ویا انا نحنو نحیی الموتى یقینا لای منگا راجوندی کو مړو لرا ونكتب لای منګ لیکو ما غسا قدمو چې دی لیږلي دي مخکې د لاسونو نه مخکې کومه مالې لیږلې و آثارهم او الله منګ لیکو د دیو آثار نه مراد ستا قدمونه مراد اثر نه څه قدم چې تا جمعه ته روانې او ته قدمونه ږدې نه لای دا قدمونه م لیکو بنو سلمه قبیله وکړه هغه جمعه جوړول د الله رسوله مانګه به یو جمعه جوړ کو نږدې د کور خواته مانګه به جمعه ته نه راځو نو رسول الله ته ویا بنو سلمه ای بنو سلمه یا بنی سلمه ویلا تکتبو آثارکم لیکلی شي اساسو د قدمونو اثر الله لیکي نو بیا به هغوی واړه واړه قدمونه کېښوده نو دا د جمعات قدمونه ای قرطوی خطا من المسجد ستاسو هغه قدم او بعضی ویا امام احمد بن حنبل ویا هغه اعمال دلیل دا دلرو سباقی پاتی کو دا ویا زمان نبرو سو گور امام احمد ویا فإن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الآثار زمانگا اعمال اویل زمانگا بانی رسا دلالت کیا تاسو به وګورئ زمانګ نه رسا زمانګ عملونو تا کو زمانګ عمل ته خلکو خویلا او منګه پس خلکې اتباع کولا نو زمانګ عمل الله منظور کړی دی او کورس خلک منګ پس نه راتلا ویل عمل نه دی قبول نو لا لیکو و باریکو آثار قدمونه ده دیو وکل شین لا هر یو چیزا آسینا منګ راګیر کړي فی امام مبین فاغلوه محفوظ کی خارا وضرب لهم مثلا لاوی بیان کدیو تا یو واقعا عجیبا دا دلیل اخلی دیا مثلا مراد سده عجیبا واقعا اصحاب القریا دا کلی والا دا کلی کم انتا کیاو پدی که یو باچاو دا غنوما انتی خش آغا باچاو دا بود پرستو یا بود الاسنام ابن کثیر ویا الله ویا یو عجیب واقعا بیان اصحاب القریه د کلی والا
جاء المرسلون کلا چرالا دی ولرا لګلې شوی انبیا را دې کلی تا لګلې شوی انبیا دیا لاس کاله تیر کړیو دا ولتا بعضی وای امام قرطبی ویا اذا ارسلنا کلا چې منګه ولېګل لهم دیوتا اسنین دو پیغمبران فکذبوهما نو دی تکذیب وکړه دوانو فاززنا نلای منګه مضبوط کړه به ثالثین په دریم باندې دا بعضی ویا چې دا رسولانو دا انبیانو دا رسولانو د عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام دا شاگردانو او باندې وی چې نه دا انبیاو نو دوه ولې تکذیب وکړو دریم پسې ولېګو شامون علیه السلام فقالو دی ویلا انا الیکم یقینا منګه تاسو ته مرسلون را لېږلې شوي یو دا لېږلي انبیاو قال دی ویلا ما انتم تاسو نه وی دا ولې اعتراض کوي الا بشر مثلنا مگر زمان په شانتي انسانان ویا وما زل الرحمن دویم اعتراض کوي نه دی را لېږلی مهربانه بادشاه من شین هېڅ څیزه دریم اعتراض کوي ان انتم نه وی تاسو الا تکذبون مگر دروغ وویا قال دی ویلا ربنا زمانګه ربا یعلمو قال دی ربنا رب زمانګه یعلم پویږي ان الیکم لمرسلون چې یقینا منګه تاسو سره لېږلي شوي یو وما علینا او نشته دی په منګه باندې الا البلاغ المبین مگر تبلیغ د ښکارا قال دی ویلا انا تطیرنا بكم منګه سپیرو شلو ستاسو د وجنا امام قتاده ویا دا قاصالی چې راغلی د ستاسو د لاس دا باران چې بند شوی دا ستاسو د لاسه نو ستاسو د وجې نه سپیرو شو دا د شرک عقیده وه لئن لم تنتهو خو تاسو منع نه شویه لنرجمنکم نه موږ به په ګټو ولو تاسو لره او ولایمسنکم او خامخا به ورسیږي تاسو ته منا زموږ نه عذاب الیم عذاب دردناکه قالو دی ویلا طائرکم سپیروال ساسو ماکم ستاسو د عمل د وجې دی بسبب اعمالکم دا یا دلیل دی فتح البیان وی دا یا دلیل دی په دې خبره باندې چې ګوره د غیر عمل ته یو کار منسوبول دا شرک دی لکه څنګه چې د غیر نه برکت حاصلول شرک دی چې د پلانی په برکت باندې دا دې ته موږ شرک وو د قرنګیا د پلانیا په سپیرتوب باندې چې ته وې یاره د پلانی د عمل د وجې نه موږ سپیرو شو یا دا پلانی چې راواده شوی دی زموږ کور کې جنګونه دي یا ویا دا پلانی چې راغلی دی موږ ښه ورځ ونیلې دا هم شرک دی دا دواړه قسمه عقیدې یا د مکې په مشرکینو کې وي د باباګانو نومونه او د هغې ګټې دا یې د زیارتونو خاورې دا بیا جوبونو ته اچلي د برکت دپاره د که نن سبا چې زموږ خلک لاړ شي حرمینو ته نو هلته خلک کوتارو ته غنم اچوي نو هغه یا وټکوي نو څه وخوري کوترې بې پاڅېږي د مانځه وخت نو هغه غنم پاتې شي نو دا حضرات یې هلته راټولوي پوڼو کې وایي دا چې له چا اولاد نه کېږي هغې وخوري نو وایي الله وله نارینه اولاد ورکړي نو ګوره اوس عادلوي انسان نه کېږي او د غنم د دانې نه کېږي عجیبه غونته کار په دې عقیده اوس غنم دانه پرې خوري نه لکه دا برکتونه دا ورکوله دا سپیرتوبه دا وی ګوره د الله په اختیار کې لا تیاره په اسلام اسلام کې سپیرواله میرواله دی نشته دا الله نبی ویا ابو داود کې روایت لا دوا په اسلام کې دا عقیده مه لره چې کرونا به راته ولګي چې الله درته لګوي اوس به دې ته ولګوي نه لګوي ګرځه منډې ووایه
نو قالو دی ویلا طائرکم ساس پیروالی اماکم ساس رس اعمالو د وجه نه غوره دی این ذکرتم تاسو لا نصیحت درکولی شي او تاسو وایئ چې سپیرو شولو منګه بل انتم بلکې تاسو قوم مسرفون یو قوم یو زیاتی کوونکي وجاء من اقصى المدینه رالی د هغه لرې ښار نه د مدینې اقصا کونې ته وایي د لارې ښار نه یو سړی رالی وجاء رالی من اقصى المدینه د لرې د ښار نه رجلون یو سړی رالی یسعی چې را منډې وهلې دا سړی څوک دا حبیب نجار دا نجارو ترکاڼو دی په دې درېو انبیاو باندې ایمان راوړی بعض وایي دا شپڼکی و ګړی به دې بیا څه راولې نو دا را منډې والې قال وی ویلا یا قوم زما اتبعوا المرسلین تابعداري وکیا د لېږلې شو انبیاو اتبعوا دا دعوت ورکوي اتبعوا روان شئ من په هغه چا پورې لا یسألکم چې نه غواړي ستاسو اجر څه مزدوري وهم مهتدون او د یا په سمه لارم دي ومالیا نو ویل ته خو ویل موږ له دعوت راکې وی په خپله دې منلي او که نه ویل ومالیا لا اعبد الذي او څه شوي دي ما لره څه عذر دی ما لره څه بانه ده ما لره لا اعبد الذي چې زه بندګي نه کومه د هغه ذاته فطرني چې زه پیدا کړی ما و الیه ترجعون او دا الله ته به واپس کړی شئ اتخذو ګوره یو عقیده د توحید بیان کړه بل وسه په شرک باندې رد کوي اتخذو آیا زه ونیسم من دونه ما سوا د الله نه الیا نور خدایان نور معبودان له ونیسم ای یریدنی الرحمن اراده نه لري مهربانه بادشاه یریدنی الرحمن و چری اراده لري رحمان بادشاه به زور د تکلیف ماتا لا تغنی انی شفاعتم نو نیشی دا پکولی زمان سپارشت دیو شیان چه شی لرا ولا ینخذو نمی تخلاصولی و بچ کولی شی او کما دا عمل وکو انی زبایدن پدا وقی لفی زلال مبین پا گمراہ کارکی ما اس بیان دا قیده و تکی انی آمن تو ما ایمان راوڑه ده بی ربکم پر افساس فاسمعون زما دا خبر واوریا و چې دا خبره راوسته چې ښه ته دا یو الله یاد یې په را باندې چې را باندې کړلې نه عبدالله بن عباس یا د برا په وګرځېدله وتعو بارجلهم حتی خرج وی تر دې پورې چې کلمې او بدنه عینې راوتلې نو وی ویلا په وخت د ځن کدن خیخی له ویلې شو دته ادخل الجنه زلا ش جنت دا ګوره څه وی دا د قبر و برزخ په علین د آیت دلالت کوي چې انسان کله نیکو کاري نو د روح چرته ځي علین ته برځي دا حضرت بدعتي وینا وایي په دې قبر کې نه لکه په دې ګړن کې څه کوي قرآن په دې دلالت کوي چې دا قبر خوی د دې جسم د اکرام د پاره د انسان د شرافت د اعضاء د پاره یو تدفینه مقرر کړی ده چې دا دی کې پروت نور اصل روح دی دا لاړ یا جنت ته تللی دی یا جهنم یا به د اووه مځمکې د لاندې او یا به بر هلته بله بل جسم درکړي مزیدار جسم بله درکړي نوی تازه هلته جسم مثالي ویه بس کې به یو بل پیژنئ د بدر د هغولی جسم ورکو د شنو مرغو توتیانو به ججوري کې د صحابه روح واچ د بدر بخاري کې روان دی سر کوي روح نو د الله د رسول دی وینا د بخاري حدیث دی نبار کې فدا برزخ یادی ښه په وخت د ځنکدن کې ورته وویلی شو قیل ادخل الجنه زلا شه جنت ځکه د دې د وجې نه بل آیت به دلالت چې روح ته کله لیکنه الله ورته وایي سورت فجر کې
یا ایتها النفس المطمئنه، اے نفس مطمئنه، ارجع الى ربک راضیه مرضیه، ارجع الى ربک، زه واپس شي رب ته په داسې حال کې چې الله نه خوشحاله دی او ته هم پرې خوشحاله. قال وی ویلا حبیب نجار ویلا یا لیت قومی، افسوس دی په قوم زما باندې یعلمونه چې دی پوهېدلی، خو دی پوهېدلی نو زه بې داسې نه والی او دی به دا توحید منلی وي. یا قال یا لیتی قوم، افسوس دی زما په قوم چې دی پوهېدلی بما په هڅه باندې غفر لی چې ما ته بخښنه وکړه ربي زما رب، وجعلنی من المکرمین، او زی وګرځوله ما د عزت ورکوونکو نه. وما انزلنا علی قومه، موږ نه دی رالیږلی الله تعالی په یو قوم باندې من بعده وروسته د ده نه، ای من بعد موته، د ده د مرګ نه وروسته موږ نه دی رالیږلی لا من جندین څه لښکره من السماء د بره نه، وما کنا منزلین، او نیو مګر راکوزونکي، بس یو ملک ولا کافي دی، لښکر ته ضرورت نه. لښکره چې کوم ځای کې راغلی نو دپاره د تسلی د مؤمنانو راغلی، لکه بدر کې اونید کې غزاګانو کې. وما كنا منزلین، ان كانت نبأ هلاکت الا سیته واحده، مگر یوه چغه به وه. نو ویه د دوی په دروازو جبریل علیه السلام ودرېدو، یو چغه یې وواله، بس ټوله فیدا هم خامدون، نو ټوله ساړه پراته و مړه. یا حسرتن علی العباد، دا قول یا د ملائکو دی یا د الله دی. یا حسرتن علی العباد، های افسوس دی په بندگانو باندې، ما یاتیم نرازی دیو لرا من رسولین، هیڅ یو استازی الا کانو بی استازیون، مگر و دیا پاغه پوری ټوکی کوونکي. منځ وکړه صحیح ده، دا دی دا 15 منټه کم 2 یا 2 بجې به شروع انشاءالله.